نجاشي باچا دا ډېر زبردست او ډېر ښکلی او ډېر رحمدل انسانو. ځکه صحابه کرامو سره په هغه حالت کې چې کوم حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی ملګري د مکې کفارو ډېر زیات تنګ کړي وو. د نبوت 5 کالو تقریبا 11 یا 12 او 4 زنانه وې او 12 سړي وو. دیو پیله هجرت رجب میاشت وه او دې پیله هجرت د حبشې ته وکړه. چې کله حبشې ته هجرت وکړه نو د نجاشي باچا په امن کې دوی داخل شو. هلته ډېر په امن او په ډېر په سکون باندې زندګي تېره کړه. د مکې مکرمې کفار په دې 12 سړو په دې 4 زنانو پسې لاړه. مزل یې په وکړه لیکن مزل په لاره کې ورته میلاو نه شو. دیو را واپس شو. دیو هلته زندګي تېروله. دیو ته یو خبر ورسېد وایي د مکې خلک ټول مسلمانان شوي دوی ډېر زیات خوشحاله شو. نو هغه ځای نه دیو را واپس شو. چې کله دی را واپس شو مکې مکرمې ته نږدې راله نو پته ورته ولګېده چې کومه سخته به دې د مکې کفارو په مسلمانانو تېروله د هغې نه 2 چونده او 3 چونده نور هم سیوا شوي دي، مسلمانان شوي لا نه دي. غلط خبر دیو ته رسېدلی و. نو ټول راله چې کله را نږدې شو نو ځینې کسان دا مکې مکرمې ته داخل شو امن یې وغوښته او ځینې کسان واپس حبشې ته لاړه. خو به هر حال دا تکلیفونه سیوا کېدل بیا څه لږ وخت وروسته تقریبا 83 کسان 83 کسان او 19 زنانه وې. دا غټه یو قافله وه، یو غټ ټولګی و. دې ټولو هجرت دا حبشې ته وکړه. چې کله حبشې ته دویم هجرت وکړه دا دویم هجرت و چې حبشې ته دوی لاړه. هلته دوی پاتې کېدل دا ټول امن باندې په سکون باندې پاتې کېدل. نو د مکې کفار چې کله خبر شو چې دوی خو زندګي دا په ارام باندې تېروي نو دیو دا داسې سخت خلک وو چې نه په خپل ګاونډ کې دیو په ارام پرېغوسته چې بل ځای ته لاړه هجرت یې وکړ نو هلته هم دیو په سکون زندګي دا نه پیرزو کېده، هلته پسې لاړه. د مکې کفار راجمع شو، یو قافله یو ټولګی یې تیار کړ او دی حبشې ته ولېږه. وایي تاسو به لاړ شئ دا تحفې تحایف ډېر شه تحفې تحایف یې سو ویوړه. د هغه ځای پادریان چې کوم وو دغه رنګې عیسایان او نصرانیان پکې وو هغه ټول یې تحفې تحایف یوړه. چې کله یې تحفې تحایف یوړه دوی هلته ورسېده نو چې کوم لاندې وزرا وو هغوی هم ډېرې تحفې تحایف ورکړه. بیا ټیم را واخیسته او د باچا سره میلاو شو. چې کله د باچا سره میلاو شو نو باچا هم ډېر تحفې تحایف ورکړه. بیا ورته وویې باچا ته چې کله دې ورننوته نو اوله کار یې دا وکړه چې باچا په دربار کې دې کفارو باچا ته سجده وکړه. او دا باچا د نجاشي چې کوم دا عیسایي و. دا چې کله دیو کفارو سجده وکړه بیا دیو ته خطونه پیش کړه، تحفې تحایف یې ورکړه. بیا ورته وویې موږ راغلي یو، موږ څه مسلمانان د هغه ځای نه څه بعضې کسان نعوذ بالله بېدینه شوي دي ځان د مسلمانان وایي هغه ځای نه دلته راغلي دي، موږ هغوی پسې راغلي یو. د دې خلکو دا کوم چې مسلمانان دي د دې مور او پلار او مشران ترونه پلاران د مکه کې دي موږ یې رالیږلي یو، موږ څه دا ولېږه. باچا دا ډېر زیرک او ډېر هوښیار سړی و. وایي دا ته ووایي چې لیږم یې څه خو په دې شرط باندې چې لاوله زه تحقیق وکړم هله به یې سره لیږم. د دې دور د باچاهانو په شانتې خو نه و چې په تحفې تحایف باندې هر څه کوي. نو هغې وایي زه به تحقیق کوم. بیا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو ته کسب چې ولېږه تاسو ټول لاړ شئ. مسلمانان ډېر په یاره کې شو چې موږ ته باچا څه وایي او خبر شو چې دغه رنګې د مکې کفار راغلي نو نور هم په یاره کې شو. خو به هر حال دی وایي چې موږ به ورځو صفا صفا خبره به ورته کوو. نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ دا مشر شه امیر شه دا باچا ته مخامخ شه. باچا چې کله دی راننوت نو باچا باندې السلام وکړه السلام علیکم. نو د مکې کفار دیو ته وویې ګوره د دربار خیال هم ونه ساته. دا خبرې وشوې خو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وایي موږ ته خپل پیغمبر دا ویلي چې کوم ځای ته تاسو ورځئ نو هلته به سلام کوئ. وایي موږ ته دا خپل پیغمبر ویلی دي. هغه نه وروسته خبرې وشوې د دې جعفر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړه
وایي تاسو څنګه راغلي؟ نو هغه ته ټول تفصیل ذکر کړه چې منګه مکه مکرمه کې اوسېدو، منګه په یو پیغمبر باندې ایمان نه وړ. د پیغمبر راتلو نه مخکې جهالت و، په لږه لږه خبره به مرګونه کېده، په لږ لږ خبره به شر کېده، دغه رنګې زنا به کېده، اډې به د زنا چلېدې. نومې قسم ګناه ده ټول تفصیل ته بیان کړه چې داسې داسې چکې ده. منګه وویل چې خدایه یو کس پیغمبر راولېږي چې دا هر څه ختم شي، منګه د هغه څه ودرېږو ایمان پرې راوړو. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راولېږه او قرآن پرې نازل شه، منګه قرآن منو، منګه په قرآن باندې ایمان راوړې. دا کفار د مکې دا زمونږ سخت خلاف دي. اوس باچا ورته وویل ښه تاسو باندې قرآن په ستاسو پیغمبر نازل شوی دی، تاسو لږ تلاوت وکئ. نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د سوره مریم اوله آیاتونه تلاوت له چې کله وایي تلاوت وکړه، نو قرآن مجید دا داسې یو عظیم کتاب دی چې کله د قرآن تلاوت وکړه نو باچا نجاشیم په جړا شه. دغه رنګې کم پادریانو کومه عمله چې هلته موجود و ټوټل په ټوټل باندې وجړل. بیا باچا قسم وخوړ چې دا هغه قرآن دی، هغه نورانیت دی ماته معلومیږي، کم نورانیت چې به د حضرت عیسی علیه السلام د کتاب نه معلومېده. پته لګي چې دا قرآن دی، دا د الله کتاب دی، دا بنده کتاب نه دی. دې باچا دې کفارو ته وویل تاسو زاده نشم لېږلی، هغه ځای نه دا واپس کړه. دا مکې کفارو دا چلنا خلک و. بیا دیو کېناستل، په دې کې یو کس وایي زه به داسې چل جوړ کړم چې دا باچا به سبا ووایي چې او دا کسان بوزه او دغه رنګې دلته به ځینې مړم کي. خو د وایي نورو کفارو ته وایي چې نه دا کار نه کوو، ځکه چې که دا کار موږ وکړو نو دا زموږ د قابلې کسان دي، دا زموږ د کلي کسان دي، دې کې زموږ ځینې ورونه دي، ځینې پکې خپلوان دي، دا کار نه کوو. بیا سباله دې بیا مې یو تدبیر او یو چل جوړ کړی و. سباله بیا د مکې د کفار در باچا خواله ورله. باچا خواله چې کله ورله دیو ته تپوس یې وکړه، وایي دا مسلمانان دا ستاسو پیغمبر دا چې کوم عیسی علیه السلام دا خدای نه مني، تاسو ته په خدای وایي، خدای نه مني، دی خو ستاسو پیغمبر نعوذ بالله بېعزتي کوي او تاسو بیا هم دلته پرېږدئ. بیا مسلمانان خبر کړه چې تاسو راشئ، نو بیا مسلمانان ډېر په تکلیف او په یېره کې شو چې بیا به موږ ته څه تکلیف رارسوي. دیو چې کله بیا لاړ حضرت جعفر صاحب بیا مخامخ شه، تپوس یې وکړئ ستاسو څه عقیده ده، ستاسو څه خیال دی د حضرت عیسی علیه السلام باره کې. حضرت جعفر صاحب رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وایي عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی، دغه رنګې او دا حضرت جبرائیل علیه السلام د حضرت مریم علیه السلام په غاړه کې پوکې کړی و، دا الله رب العزت د هغې نه پیدا کړی دی. پلار یې نشته، موږ یې پیغمبر ګڼو، کم قرآن کم کتاب چې پرې نازل شوی دی هغه موږ کتاب ګڼو، هغه کې د ایمان په موږ راوړی دی. وایي باچا وایي چې بلکل دقه شانتې ده، څنګه چې تا وویل دقه شانتې ده، الله رب العزت اسمان ته خېژولی دی. وایي دا خبره چې حضرت جابر صاحب وکړه، وایي باچا وایي چې دقه شانتې دی. وزرا چې کوم موجود و هغې څخه خپل منځ کې څه خبرې وکړې. جابر صاحب ته وویل دا نجاشي باچا وایي دې ته وویل چې خپل منځ کې تاسو خبرې مه کوئ. ده چې څنګه دا خبره وکړه دقه شانتې ده، او دې د مکې کفارو ته وویل چې تاسو ځئ.